بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، وحید الله خان یم. قدرمنو کتونکو، د شوق هیڅ قیمت نشته. دا دنیا یو طرف ته شي او د انسان شوق بل طرف ته شي، نو دغه شوق قیمت نشي پوره کېدی. ګرانو ملګرو، زه په سوات کې ولاړ یم. دا خوازه خیله ده. زما شاته تاسو دا درې زلمي وینئ کوم چې د خپلې رکشې مخې ته ولاړ دي. ګرانو ملګرو، آصف کوم چې 40 کلن دی، دی در څنګ د ده سره دا دوه نور ملګري دي. دا ټول ملګري چې کوم دي دی را یوځای شوي دي د کراچۍ نه په دې رکشه کې او سوات ته رارسېدلي دي. ګرانو ملګرو، د 3 ورځو دغه طویل او مشکل سفر سر ته رسول نه بعد آخرکار دی خپل منزل ته رارسېدلي دي. دې وخت کې دی په سوات کې موجود دي، زما سره ولاړ دي. دی سره بس خبرې اترې کوو چې څومره ګرانه وه دغه لاړه، چېرته د دی شارټس تاسو وینئ چېرته د دوړو نه ډک شوي دي، چېرته ورسره پولیسانو هم ناروا سلوک کړی دی، خو بیا هم دی ځان دلته کې رارسولی دی. ټوله مخکې آصف څوک چې د دې رکشې مالک دی، د هغه سره یو څو خبرې اترې زه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصفه، دا راته ووایه اول چې په کراچۍ کې د کوم ځای سره ستا تعلق دی؟ کراچۍ کې زما د ناز بابا سره. د کراچۍ نه راروان شي سوات ته د ځان راورسولو، سوات ته د راتلو څه مقصد دی؟ دا هسې په چکر راتلو، خلک وایي رکشې مکشې ځي کلي ته، موږ خپله ګاډۍ بوځو چې ځي نه، موږ دا چیک کوو او په لاره بس را روان یو. څومره وخت مو واغستو دغه سفر کې؟ څومره ګران و دا سفر؟ یاره سفر 3 ورځې پکې تېرې شولې او سفر ګران په دغه کې سیند کې او نور پنجاب او کیپي کې ښه و. هغې کې پولیسو تنګول نه کول او سیند والو تنګول کول. هغه به رشوت غوښتم. لکه څنګه به یې رشوت غوښتو؟ هغه به وایي تاسو سره کاغذ نشته، موږ سره بر څه پوره وي، تاسو سره کاغذ نشته او دا نشته او دغه نشته، په بانې به جوړولې او 2000 روپۍ چالان دی او دا دی او تاسو به کروټ ته ځئ. بیا به موږ نه په 700 روپۍ باندې خبره حل کړه زموږ سره. نور هم داسې ښه ښه ځایونه دي چېرته چې سړی د څه چکر دپاره تګ کولی شي. هم سوات ته ولې رالی؟ سوات ته بس دا 2 ملګري سوات دي، سره مې سوات ما نه ولیدلې، زه سوات وینم او زه پخپله مردان یم او دا ملګري سوات یم، زه دوی سره به زه چکر وم او لاړ به شو چکر به سره رالم. صحیح. نو دلته دومره لرې نه رالی، په 3 ورځو کې صرف راورسېدی، څومره وخت به تېروئ؟ انشاءالله ګورو که نه، موږ د مزدورۍ په نیت راغلي یو، که دلته مزدوري ښیي بیا په کراچۍ کې سړی څه کوي؟ سړی که دلته مزدوري ته میلاوېږي زراعت څه نو په کراچۍ کې سړی څه کوي؟ کراچۍ کې ولې مزدوري ښه نه ده؟ د کراچۍ هغه مزه ختمه شوې ده، هغه مزه یې ختمه شوې ده چې کومه یې وه مخکې. صحیح. کم ملګري چې تا ویني دې وخت کې کراچۍ کې یا نور ځایونو کې، هغوی ته څه ویل غواړي چې سوات څنګه علاقه ده او دې وخت کې موسم څنګه دی؟ ډېره زبردست علاقه ده، ډېره ښایسته علاقه ده. زما ته پخپله ډکېږي، مې چې سړی وي چې پیسې د سړي دلته سړی کور مور واخلي ځان پکې برابر کړي، هر څه حساب کتاب برابر کړي. ولې چې ما ګرمي پکې ما ته نه محسوس کېږي او زه چې راغلی یم کراچۍ کې چې ما کوم وخت تېر کړی که نه، زه هغې او د دې ډېره ښکلې زوی دی. زه پخپله هم چې ځم سوات کې ځانله ځای واخلم. کمې 3 ورځې چې په لار باندې تېر کې څه ګڼې چې دغه وخت یې چې ضایع کړو دلته کې راورسېدې او که نه خوشحاله یې پرې؟ نه خوشحاله یم، شکر دی الحمدلله خوشحاله یم او الله باندې دلته سره مخه سیټ کوي. امید نیت مې کړی دی خپل دغه منزل. صحیح. ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو، کله چې جذبه جوانئ نو څومره هم که طویل سفر وي، که څومره هم دشوار او مشکل دغه لارې، خو دغه لارې دغې جذبې سره اسان کېږي. دا 2 ملګري نور چې دي د دوی سره هم زه یو 2 خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ فضل وهاب. ته هم د دوی سره راغلی؟ زه سره په لاره ستړی شوی وې؟ ستړی شوی خو بس دغه به هم کوو، آرام به هم په نمبر کوو. یو ملګري به ګاډی چلو، دویم به په منځ کې آرام کوو، دریم به ملاس و جو دی، دویم به پکې روډ هم خو چې شاته نه اټیک کوي مخې نه اټیک کوي. بس په دې حساب باندې موږ 3 واڼو په حساب کتاب باندې راورسو. نو څنګه سوات کې دې څه ډېر خوښ شو؟ سوات خو د موږ ټول خوښ دی، سوات کې کم ځای بدي شي، موږ ټول سوات خوښ دی. ډېره مننه. دا یو بل ملګری هم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ ګلزیب. ګلزیبه، ته هم لارې د دوی سره په دغه لار باندې راغلی، ته ووایه چې دغه لاره څومره ګرانه وه؟ لاره خو ډېره ګرانه وه، تکلیفونه هم ډېر وو، بس شکر الحمدلله صحیح راورسېدو، الله خیر کو. زموږ ارمان هم و چې KPK ته رکشه وځو بای روډ. صحیح. جو راډو انشاءالله. نو دلته به دا رکشه چلوئ، ګورئ به چې یاره مزدوري ښه کوي او که نه کوي؟ مزدوري خو په ټولو ځایونو کې ښه ده، خو دا ملګری مردان نه راغلی که نه، دی اوس دا مردان ته بوځي، هلته مزدوري کوي ځان له. موږ به انشاءالله دې غاړې بیا بس کې ځو. صحیح. رکشه مو راورسوله. صحیح. ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو، دغه ټول ملګري کم چې د کراچۍ نه راروان شوي او 3 ورځو کې سوات ته خوازه خیلې ته راورسېدو، د دوی سره دغه خبرې اترې مونږ وکړې. ګرانو ملګرو، نن سبا د سوات څنګه موسم چې دی نو د لرې لرې نه خلک دلته کې را روان دي، خو هغوی په ښه ښه ګاډو کې او په غټو غټو بسونو یا کوسټرو کې را روان دي. دغه رکشه چې وه دا زمونږ او ستاسو د ټولو دپاره یو انمول خبره وه، ځکه دا پروګرام موږ ستاسو په خدمت کې پیش کړو. ګران ملګرو، هم د دې سره زمونږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي. راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې
کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې د الله په امان.